نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده ډېره زیاته بهترین او ډېره زیاته عظیمي شانه وظیفه ده. یاد ساتئ محترمو په ژوند کې چې هر یو سړی دی دا وظیفه د هر چا لپاره ده او دا وظیفه محترمو د محبت دپاره ده او داسې محبت او دومره پاورفل وظیفه چې د وظیفه په دنیا کې ورته تیز ترین وظیفه تا به اوس پورې نه لیدلي. یاد ساتئ محترمو وظیفه ډېره زیاته کمال ده. کوشش وکړئ چې هر سړی وکړي. مطلب دا شو چې څوک دا وظیفه کوي د محبت دپاره الله پاک ولې بهترین او عظیم شان محبت دا به ولې ورکړي. دغه رنګې د ښځه د خاوند منځ کې نه لګي هغوی کوئی چېرته چا شروع کړله پکې یا زنانه شروع کړله یا پکې نارینه شروع کړله انشاءالله العزیز الله پاک ولې بې مثال محبت دا ورکړي. دغه رنګې یو سړی د یو ادارې مشر دی هغه شروع کړي نو تمام اداره دا به تابعدار شي. که چېرته د جومات استاد شروع کړي نو پوره کلیواله به محترمو دا به تابعدار شي. دغه رنګې د کور مشر شروع کړي نو څومره چې په کور کې عمله ده څومره هلکه دي دا ټول به محترمو تابعدار شي. بس چې کم سړی هم د محترمو کم سړی هم دی او هغه څه ناڅه مشر دی یا څوک داسې غواړي چې لکه ما سره پلانکې روغه وکړي پلانکې ما سره وکړي پلانکې ما سره وکړي یو قسم لا د محبت دپاره ډېره زیاته سپیشل واجبه وظیفه ده. دغه رنګې محترمو د مدرسې مشر دی هغه دا وایي چې یاره څومره طلبا دي دا ټول د زما تابعدار شي. دغه رنګې پولیس دی د چوکۍ ده هغې چې کوم مشر دی سکول دی هیډ ماسټر پکې کوم دی نو هغوی دا وایي چې یاره څومره د سکول کې هلکان دي دا ټول زموږ تابعدار شي. سکول کې میس دغه دا وایي چې یاره دا څومره چې طالبات دي ټول زموږ تابعدار شي. دا وظیفه ډېره زیاته سپیشل ده پکار ده چې په خپل هم وکړئ او دغه رنګې ملګرو سره هم شیر کړئ او د اجازت دپاره په کمنټ کې د الله پاک نوم خامخا ولیکئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. نن چې محترمو زموږ کوم وظیفه ده ډېره زیاته پاورفل او ډېره زیاته بهترین وظیفه ده. د دې وظیفې اجازه ده هغه چاته شته چې کوم خلک دا وظیفه غلطه نه استعمالوي صحیح استعمالوي. مطلب یو ځای کې نکاح کول غواړي رشته کول غواړي نو د محبت دپاره دا وظیفه دا وکړي دا صحیح ده. که چېرته یو هلک یې د بل هلک دپاره کې ګناه ده پکې د هغې اجازت نشته دی یا مطلب یو جنۍ بلې جنۍ سره د محبت دپاره دا وظیفه کوي نو د هغې هم اجازت دا نشته دی. صرف د حلال نکاح لپاره څوک محبت کې بیا ټیک ده. دغه رنګې تاسو خپلوان دي او تاسو سره لږې نه او تاسو دا وظیفه دې دپاره شروع کړئ چې یاره څومره خپلوان زموږ دي دغه تمام خپلوان دي موږ سره محبت کوونکي دا احساس شي او موږ سره ژوند یو ځای ښه برابر ښه صحیح طریقې سره تېرېږي. د هغې لپاره محترمو دا وظیفه کولی شئ ډېره زیاته اثر کوونکې وظیفه ده. دغه رنګې محترمو د ښځو د خاوند په منځ کې ناچاقۍ وي یا دغه رنګې بچي نافرمانه دي ادارې مشر دی دا ټول چې محترمو څومره هلکې دي دا وظیفه دې شروع کړي انشاءالله العزیز. په یو څو ورځو کې به الله پاک به تمام هلکه ستا به تابعدار کړي چې څنګه ته ویل غواړې هغه شانتې به تمام کارونه کېږي. خو سره محترمو کمی د یقین دی چې کله موږ یقین وکړو او داسې یقین وکړو داسې یقین که نه چې د هغه یقین ته د چا یقین رسیم نه دومره ناشنا یقین انشاءالله العزیز به تماشا کوه الله پاک څومره په ښه او څومره په ناشنا طریقې سره زموږ ستاسو کار دا پوره کوي. د وظیفې ترتیب او د وظیفې طریقه کار به داسې شي چې تاسو یو شپېرې درود شریف ووایئ. کله تاسو یو شپېرې درود شریف دا وویلې نو بیا به د هغې نه به تاسو د آیت ووایئ ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یا الله پاکه څه چې م راکړې ماله د هغې ته محتاج یم او راکړې ماله. دا یو شو دا به تاسو ووایئ سل پېرې بیا به تاسو سل پېرې ووایئ یا ودودو دا هم سل پېرې ویلې بیا به تاسو سل پېرې ووایئ تواسیم میم تواسیم میم بیا به تاسو سل پېرې ووایئ حامیم او بیا به د هغې نه بعد تاسو دا آیت ووایئ د سورې رحمان دی مرج البحرین یلتقیان مرج البحرین
یلتقیان دا آیت به ووایه 314 پورې، او بیا به د هغې نه به تاسو یو شپېره درود شریف ووایئ، او بیا به لاسونه اوچت کړئ او الله پاک ته به یې ونیسئ، او دغه رنګې دعا به وکړئ. ښه بهترینه عظیم شانه دعا به وکړئ چې کوم څیز ستا په کار دی، هغې څیز باره کې دعا وکړئ، الله پاکه دا څیز راکړې ماله، یا دغه رنګې دغه څیز باره کې د بل چا لپاره دعا وکړئ، الله پاک دا څیز بل چا له ورکړي. نو چې څومره موږ دعا کوو بل چا ته، نو دومره به دعا قبلېږي، زموږ په حق کې به قبلېږي. نو کوشش وکړئ محترمو چې وظیفه په خپله هم وکړئ او دغه رنګې ملګرو سره هم شیر کړئ. الله پاک هم خوشحاله آباد ساتئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.